دا اشنغر گوا دی الحمدلله د دې اشنغر چې څه خدمت کړی دی هغه لکه د نور او د سپومې او د ستورو واضحه پراته دي زه ډېر ورته نه ویم خو الحمدلله د پښتنو لا د خپلو غریبانانو لا عوامي نېشنل پارټۍ یو پراجیکټ جوړ کړی دی همدلته په دې میرو کې په هغې میرو کې ستاسو په دې میرو کې چې د ماښام نه پس به ورته څوک راتلل نه نن الحمدلله هلته یونیورسټي آباده ده او د 10 کاله پس د اشنغر ښار به دلته په دې میرو کې آبادي زما د خدمت څوک خبره کوي چې څوک هم کوي زما د یو پراجیکټ بچی دی وښیي موږ یونیورسټي جوړه کړې ده کو په دې اشنغر کې چېرته یو کیمپس د هغې جوړ کړي موږ اسپتال جوړ کړی دی کو دې چېرته په هغې سواو الټه دا کار یې کړی دی چې څونه پراجیکټ یې موږ جوړې کړی وې ورته پاتې شوي دي د دنیا پیسې پې اخیستې دي او خلک یې پې نوکران کړي خدمت یې د پښتنو دا کړی زه هر ځای کې دا خبره کوم چې د عمران د سیاست ټولو نه لوی نقصان پښتنو ته ورسېده تاسو دې ته سوچو کې چې تر د 2013 پورې په پښتونخوا مختلف حکومتونه تیر شوي 8 نه 13 اخري زمنګ تیر شو 2013 کې چې کله موږ حکومت پرېښوده د پښتونخوا قرضه 15,000 ارب روپۍ وه نن 2022 9 کاله د پی ټی آی حکومت تیر شو زما د پښتونخوا قرضه سکم 800 ارب روپۍ ده چېرته د 47 نه والی تر د 2013 پورې 15,000 ارب او چېرته په دې 9 کالو کې 900 ارب روپۍ ورسره تړلې چې دا 900 ارب روپۍ څه شوې زما د پښتنو په خوره د روپۍ څه نه ښکاري هر څه پرېږدی په 9 کالو کې یو د سردریاب پل جوړ نه شو موږ به له دې نه څه تمه کوو